نو زه لاړم هلته او ما هغې کېنول د هغې نه مې ځان پوه کړ چې دا ډرپلو والے څوک دي. هغې یو زموږ د مردانو ډرپلو والو او باقي 3 یا 4 د نوښارو. ما هغه ته وویل چې ته به موږ له ډیټیل راکړه تا څونه پیسې اخیستې دي څونه دې واپس کړي دي اوس پتا باندې اصل سر کې څونه پیسې دي. او هغې موږ سره بیا د هغې نه بعد بلکل هېڅ قسم رابطه ونه کړه. حالانکې دا چې دی د هوټل والا د مردان دی رابطه یې ونه کړه بلکې ما کوشش وکړ شهنشاه باچا ته مې وویل تقسیم صاحب ته مې وویل او دا کیس چې موږ ته چا ریپورټ کړو سجاد ما هغه ته وویل چې تا یو مسله کړو زه هوټل ته په خپل لاړم هغې سره مې نوم اوس موږ دې کې څوک وو. اوس نن زه خبر شوم ډېر زیاته انتهایي د بدقسمتۍ خبره دا ده او زه به ته ووایم چې زموږ د ټولو لپاره شرم خبره هم ده چې موږ وایو چې موږ به ډرپلو والا ختموو سپاره به ختموو موږ به منشیات او په نوښار کې په داسې ځای کې دونه غټ واقعیات وشو د هوټل بندېده سال سال د پاکستان جوړېدو نه مخکې د هوټل دلته جوړ شوی و او بیا داسې چلېده چې په هغې کې به د ناستې ځای نه و هغه د سودخورو د لاسه بند شو. نو دا زه دا ګڼم زموږ دپاره هم د شرم خبره ده د ټول معاشرې دپاره د ټول سماج دپاره ټولنې دپاره چې یو داسې کاروباري سړی چې په یو داسې مسله کې هغه بوخ شوی نښتی و ګیرو چې هغه په کار دا چې موږ یو ډرک ورکړی و موږ د دې نه ایسته وي. نو نن موږ خبر شو چې د هغه هوټل بند شو او هغه لار دیوالي شو وتښتېده. دویمه خبره دا منشیات چې دي الله تعالی دې خپل کرم وکړي او قدرتونه د الله تعالی دي هغې کې څه کمي نشته کېږي جي. او دا چې کوم تیزۍ سره خاص کر د آیس دا مسله کومه روانه ده نو دا 15 کاله مخکې به موږ د خلکو ته چغې والي چې دا آیس چې دي دا د نورو منشیاتو په شان نه دي دا د یونیورسټو کالجونو نه خورېږي او یونیورسټو کالجونو ته ټولو بچې ځي او دا ځایونه داسې وو چې دا محفوظ ځایونه وو. اوس هغه محفوظ ځایونو نه داسې یو سلسله شروع شوه چې کومه به په اډو کې په لارو کې په کوڅو کې او ډیلی ویجز لکه دا روزمره چې کوم خلک مزدوري کوي عام خلک هم انسانانو موږ په هغې قفو نو په کار چې هغې نشي بولې او دا خو هایلي کوم زموږ پروټیکټډ کوم ایریاز چې یا زموږ هایلي ایجوکیټډ کوم خلک وو چې چا مستقبل به دغه ځای کې چې کوم دی د ډاکټر په شکل کې د انجینیر د پایلټ په شکل کې هغه خلک په نشو کې مبتلا شو. 15 کاله مخکې موږ کله چې دا باچا صاحب دلته موږ د نوښار ضلعې چیئرمین کړو ما د دې د شدت د سود دا خبره او د منشیات دا خبره بې را پاسې د خدای خاطر وکړې تباه کېږي غر کېږي. اوس هغه شی زه به ته ووایم چې په 1000 کې ولې ضرب ورکړې منشیاتو له 1000 کې سوله په 1000 کې ضرب ورکړې اخور شو. 2 کاله بعد چې کوم صورتحال کې دي چې غلط په خدای مې غلط کې ځکه چې دا خبره نه ده زموږ د بچو خبره ده د مستقبل خبره ده موږ دا نه غواړو چې داسې وشي. خو که ریاست څنګه موږ وینو په دې کمستر کې پټې کړي دي ریاست کې ګوره چې دلته تاسو وګورئ دلته پولیس شته دلته NF شته دلته اکسایز شته دلته انټیلیجنس ایجنسۍ شته او دې ټولو ته ښه پته ده چې منشیات کوم ځای جوړېږي منشیات په کومه طریقه باندې سپلای کېږي دا هلیکاپټر کومه سپلای کېږي او نه دا خلک داسې دي چې د بلې سیارې مخلوق ته د بلې سیارې نه راځي او دې سیاره کې موږ لروړي دا په دې کې ریاست ښه بلکل ملوث دی بلکل په دعوه ویم په ثبوت ویم او تاسو وګورئ موږ خبرې کړي دي او ویل شوي دي هغې چا تر اوسه جواب هم ونه کړو چې دې خبره کې صداقت شته یا نشته. نو خپله خبره به زه واپس راشم د خپل میټینګ لا د سماج لا د ټولنې لا چې دا یقین وساتئ چې 2 کاله بعد به دا موږ چې کوم ناس ملګري یو زموږ کوم دامان جرګې د تحصیل نوښار تنظیم دی د خوشمقام ملګري دي زموږ باچا صاحب د ضلع 2 کاله بعد به زموږ ټول بچي د آیس کې. بل یو خبره دا ده چې دامان جرګې کار ګورې ما نن راتلم ما یو ذهن جوړ کړی هغه دا دی چې یو سړی دا وایي چې زه به په دامان جرګه کې وخت تېروم زه به سر هم ساتم ستوان او شپېلي ورنه والي کېږي. دې کې ګورې اول غټه خبره دا ده چې اول د سر قرباني ده بیا د مال قرباني ده بیا چې کوم دی ما دې سره ریلیټډ څونه خبرې چې دي دا ټول د قربانۍ یو نوم دی دامان جرګه. خو یوه ګټه دې کې شته او هغه چې کوم دی هغه آخرت او د الله رضا دی دا جهاد دی دا په دې معاشره کې نن دا فرض چې دا به کوو او په دې کې بلکل موږ نه نري ته ګورو نه غټ ته ګورو نه موږ دا کوو چې دا منشیات فروش چې کوم دی دا انټرنیشنل سمګلر دی او دا په وړوکي لیول زموږ هر هغه سړی دشمن دی که هغه انټرنیشنل منشیات فروش دی او که هغه نیشنل منشیات فروش دی او که لوکل منشیات فروش دی چې څوک د منشیاتو کاروبار کوي دا د ټولنې هم دشمن دی دا د معاشرې هم دشمن دی او دا د سټیټ هم دشمن دی. او د سټیټ متعلق ما زما چې کوم ریزرویشنز وو زما چې کوم تحفظات وو دا ما تاسو ته وویل چې تاسو په دې تمه کې نه دلته په دې ځای کې تاڼې خبره وشوه نو دا ټټو په سوري وتړئ چې ګورې تاڼې ستاسو منشیات نه ختموي دا تاڼې چې نن روانې دي دا موږ د کرپشن خبره کوو نو کرپشن په ډېرو والو تاڼې لګیا دي کوي او دا منشیات فروش وو چې کوم لګیا دي دلته منشیات فروش دي دا تاڼې په هغې روانې دي. دلته موږ داسې پولیس والا پېژنو چې هغې په خپله د منشیاتو استعمال کوي او دلته نوښار کې خو دا بدقسمتي دا ده چې موږ کله اولنی تنظیم جوړو د باچا صاحب اقاني سره ایشو دلته پنجابي ډي پي او هغه په زما په خیال دا اوس چې کوم موجوده صاحب ناست راغلی دی دا د مخې شپږم ډي پي او دی او ډېر زر بدلېږي د مخکې رشید دلته ډي پي او ډېر زر بدلېږي او عمده موږ دا
په دې تاڼو کې چې ما کوم ذکر وکړو چې بد حال دی کرپشن دی منشیات فروش پیسې ورکوي نور کما مافیا چې دا سماج دشمنان ناس دی پیسې ورکوي نو دا لړ شي چې دا اوس لکه دا ینګ الګ دی مې بي چې دا ټریننګ تربیت یا نور څه لوک دا داسې کار دی کړی چې دا پوهه نه یا دغني او د پولیس والے چې کوم طریقې کار دی 15 سال وکاله ما زما سیاسي ژوند او زما سماجي ژوند دا ډول په شریکه دا چې لړ شي د دنیا غل کرپټ د تانه شي چې خبرو به سلوټو کی او صاحب اره شي ټیک دی هغه ته کوم نشته باغونو کوي او ډي پی او چې کوم دی بیا پسار سرټیفیکیټ راوالي میډل راوالي او هغه ورته چې ټول ټیک دي د نوخار ځلې ټول تانه ټیک دي نو دا خراب سوق دي دا منشیات ولې خواري شو او دا به کیږي سر نو دا نن زمونږه غونډه چې دا میټینګ چې دی زموږ خوش مقام مرګري دي کې ډېر لوی جذبه ده اوس نورس کتن ما دلته چې کوم تاسو نه راغلي مرګري ناس ما ته وي چې په ټول ځلو کې په هغه ځل کې ما زه خپل ذاتي پرسنل انوالمنت بساتم چې کم مرګري زمونږه دا غني چې جهاد دی او سر پتلی کېږي ځکه چې تاسو ته موږ پته باندې شو کې راځي جی اکثر پته نشو کې راځي اېرف پته نشو کې راځي او موږ پیژنو تاسو دا څو تاسو خبره ده چې تاسو ځل کې او یو تحصیل کې تنګي تحصیل کې دی وخت چې کوم دی سل کورونه دی بین الاقوامي سپکلران دي دا څنګه دي شي چې ورته یو سړی د تماکو پاره غونډي مزدور دی لیبر دی ډیلی ویجر دی او هغه بیا په سبا شلو کروڑ په ګاډي کې ګرځي او دا 2 ارب روپو هغه محل جوړ کړي وجدای جوړ کړي دا سټیټ ریاست داړون دی دا نه ویني چې کوم دی راغلي او دغه برابر سټیټ په لويسته نو د تحصیل تنګي او تحصیل شپکتر متعلق تاسو ته وایم چې موږ ان شاء الله خیری آل ته پاغه ځکه موږ چې کمپلین دي نو هغه دا دي چې موږ دغه بین الاقوامي منشیات فروشو به قانون کو دا ته بتایب کو دی باندې پوز راکاو دا یو وجه دا چې بل عدالت په مقام کې زمونږ ضلع چیئرمین دا خبر وکړي چې ټینګه بر لګېدلی نو دې ته وبراځي دا منشیات چې دي دا ډېر افسوس خبره چې دا په ګلبهار کې جوړیږي دا په اعتماد کې جوړیږي فارموله دا ډېر اسانه فارموله ده د دې مین د آیس مین چې کوم انګریډینټ دی چې اصلا جوړیږي هغه امفیټامین دی او دا امفیټامین چې دا سایکوټروپیک ډرګ دا دوی و دې سره بدري سروش پک سال تاسو مګداران کوم خلک چې کارخانه جوړي او منونو پټونو جوړي ایو ځکه او هغه دغه جوړیږي د بین الاقوامي منشیات فروش لپاره دا د هول سیل دا په یو ځای بلکې د خرڅېدو منډه ده او چې دا کارخانه او دا هول سیلرانی د بین الاقوامي منشیات فروش په پرچون مخرڅيږي دا که فرض کې تاسو بازار کې وګورئ دا پرچون بازار په هول سیل رواني نو ان شاء الله که تاسو ټول به دعوت درکو موږ په 400 کې وړي راغټه تاریخي غونډه کوو شروع د بین الاقوامي منشیات فروش نه کوو او زه ځان متعلق دا وایم چې په داجمن نما سو نه دي او ته پته نه لګي چې د واپس مردان پزم ما کې بده سایي او کنه وي او ما د دې قوم د دې بچو د پاره تاسو بچو د پاره او دا کوم ظلم چې نن په معاشره کې روان دي نو د دې د مخنیوي لپاره چې زمونږه کالجونو یونیورسيټو کې الکان او هم یو ډېر زیات سیریس شو دا بچي زمونږ چې کوم تعلیم لذي آلته پاغي کې دنه په کالجونو یونیورسيټو کې زمونږه بچي ماشومان میاسه جنکه په دې راوړي دي دا بس کیږي تاسو ته د سیاسي پارټو متعلق ما تاسو ته وی دا زموږ ټول سیاسي ملګري دي او زه دا خاص کوم تاسو ته دا ګور رائټ او لیفټ ما ته دا د سیاسي پارټو دا کارکونان دي او ما ته پته دي څو توانایي په سیاسي پارټو کې خپل ځای کوي او کړی دا خو تاسو یقینو کې چې کله چا دا تمي چې سیاسي پارټي باندې په دې ملک کې دا کوم صورتحال د منشیات روان دي او په دې کې به هغه په دې دغه په ایجنډا باندې داغي په مخکې چې کومه تګلار د پاغي باندې باغي خبرو کی بلکې ما تاسو ته بل په خوش مقام کې وي چې په دې کې دا قانون سازي چې کېدنو په دې آیس کې دا په دې کې خپل ځو د صوبائی اسمبلی د سټینډینګ کمیټې درې میټینګونه ترې په دې کې میکسیمم پنیشمنت شو دا سزا موت زموږ تیر حکومت لګي دا د عمران خان خلاف چې عدم اعتماد شو پی ډی ایم هغه دا سټینډینګ کمیټې میټینګ کو د لا اینډ جسټس پاره کې دا اپروول هغه نه واغښتو قومي اسمبلی تملار سېنات تملار او صدر په دساتو کو دا خبر زما ډېر نه پنه لایو زی چې زما خپل ما د قانون سبق ویل دي او خپل چې کوم دي سیاسي پارټي کې پاتې شوی ما سیاسي عمر دا د دې د منشیات نه نه ان سی ان سی نه او ورسره ریلیټډ نور د فیم دي د دینه سزا موت ختم شو یو خو د منشیات برمار دی زمونږه کالجونو یونیورسيټي تبا کې بل خو په دې کې کم کیپټل پنیشمنت شو هغه زمونږ حکومت ختم کړ نو دا تاسو سوچ کې چې دا موږ سره فرو ورکو سره موږ هغه پړاو ورکو دا څه سیوا کو ظاهر دی نن په پارلیمنت کې کم خلک ناست دي نو کدا منشیات فروش نه دي نو د دې سیاسي پارټي څو شي ته فندینګ هم دا مافیاز کوي نو دغه پته مکی ګمنا او زه خاص کوم د ډول مرګ وتا چې دا منجرګي دا کم کاز دی دا کم مقصد دی او کم موږ په دې شل کال کار وکړو نو دا ډیر غټ کار دی دا پیغمبري کار دی او مېرا باندې دا وکي ټول مرګ ته دا وایم چې په سیاسي پارټو کې ټیک تا تاسو کوي نو څوک باندې نه دي او چې دا ما ځان د پاره نه خوښ کړی هغه د حدیث شریف مطابق او ځان له خوښ نو
ملګري له دوست له غیر چاپېره سراونډینګ هغې دپاره نو زه دې ته هم دا وایم چې دا به تاسو علي دې سیس ته توجه ورکوئ او دا به کامیابېږي چې تاسو د دې سیاست نه خلار شئ او د امن جرګې چې کوم کاز دی او کومه ناره ده زمونږ چې موږ نه ووټ غواړو نه نوټ غواړو نو موږ به الله تعالی چې کوم دې کامیابي او دا خبره هم ذهن کې واچوئ چې تاسو په بو تحصیل کې فرض کا د هغې آبادۍ چې کوم دی 6 لکه دی یا 7 لکه دی دا په لکونو خلک دې کې چې موږ نه یوځای کېږي دا امن جرګې سره به لږ خلک وي خو برې او فتح به انشاءالله امن جرګې نه خدای پاک ورکوي دا تسلي ساتئ دا زموږ مفتي صاحب ټول ناست دي چې دا موږ ته دي کولی دي نو خپل آخرت خو کولو دپاره دا مقصد د امن جرګې مخکې بوتلو دپاره دا نننۍ میټینګ دا دوه خبرې پکې وشوې تعارف هم وشو د دې مثلا پکې ډسکس شوه چې کله بیا دی وایي په کومه طریقه دی وایي زموږ نه څنګه کار علي تر دې پورې دا کولی شو شکر دی الحمدلله که دې ته ذاتي طور د ټوپک تر اخیستو ضرورت دې بنده راځي دا موږ راځي ذاتي طور دی وایي چې راشئ موږ سره دلته په علاقه کې ګشت کې وګرځئ دا مو سره کولی شو او بالکل دا عزیزت تاسو تسلي ساتئ چې تاسو زموږ ملګري یې دا فروشي صاحب دی دا ډېر دلاور تکړه سړی دی دا چې شوې نو موږ لا ټول ملګري همداسې پکار دي چې دا تاسو ما تکلیف نه ورکوو تاسو ته ما ویې نه خو دا کوې یو دغه سره دخل نه دي کړی دا دونه لوی تکلیف دې تېر کړی سختي دې تېره کړې ده دونه واقعیت سره شو دا به نه کوو چې دا بالکل د وړې وړې خبرې نه به خپل ملګري خبرو ځان به خبرو یو بل سره به سخته کې دوی وایي چې دا ګوره دا دې لپاره نه دی چې دا او ذهن کې دا وساتئ چې په علاقو کې په کوم ځای کې څوک ځان ته غونډه وي بدمعاش وي دا خپله موږ دا کتلي دي دا څښاکوټ د زمانو یو بدنام ترین ځای او دا بشار سره د شپې په لمونځ هلته ولاړ وي په دې پاکستان کې زه دا یاد د کچې په علاقه کې په سند کې او کوم شي چې پنجاب ته لګېدلی بارډر دی دا په دغه ځای کې یا په دې څښاکوټ کې چې کومه سلسله روانه وه نو دا یاره تر هم د چا نه مه کوئ د فلاني سړي چې کوم دی 6 مړي کړي دي او د 6 مړي کړي دي دا فلاني چې کوم دی بدمعاش کوم دا خبرې مبرې چې کوم دی دا ابس دي بدمعاشي ټوپک ګرځي دا د خپل یاري ګرځي ګوري دا ټوپک هغه ټوپک چې کوم دی چې جهالاس کی چې شریف سړی او د اوقات مقصد د پاره زموږ شکر دی موږ د خدای پاک دې ته نه بوزي ځکه باچا وي موږ وخت وګورو کوزو او کله کله داسې راشي خدای دې نه راولي چې دا ټوپک هم بده وګي دا چو بغیر دې هم ګورنه کیږي دا وطن دا زمونږ داسې نه دی نو زه خپل خبر راغلم ذوالفقار باچا خپل خبرو کی او زه بس دا یو خواست کوم د نوښار تحصیل متعلق دا ګوري شجاع باچا ټیک د صحافت خپل یو خبر را تفهیم څه تاسو ته وزیر غړې خټک نامه کې زاد غي ته علم خټک کیتا دغه سایډ دغه راځي موري ما اشتلا دا موږ ځاړه مرګري کوي زه ورځ کوم هغه سره وینم باچا سره خپل ځانګړي تحصیل دی دی زمونږ نه خالو نو زیات نه 2 میاشتې کې زه دا غواړم چې زمونږ په نوښار ضلع کې د یونین کونسل او د کلي په سطح څنګه تاسو ته مساجي وکړه ځکه خدای نه خواسته په ما تکلیف راغی سخت راغله د ما په بل مرګري راغی چې داسې چې موږ یو ټیکس په دې شکل یې پوهېږي چې موږ یو ټیکس یو میسج یو SMS وچلو چې ډېر دی یو 1000 کسان موږ له چوک ته راوځي یا کډیر دي یو 200 کسان چې کوم دي چې سره دغه یو ډاک په ډول دا زموږ طاقت دی او زموږ کار کول داسې دي چې دا ور بغیر د تنظیم نه کیږي د 2 میاشتې ټایم شو میاشتې اجازه نه راغلی اجازه سره خبرو کې به تاج ځای ناشته ها ولي ان تاسو بل څه کارو کې تاسو نو خاطر